अस्सलाम वालेकुम मलګرو نن سپریم کورټ عمران خان لا ډیر غټ ریلیف ورک اخر عمران خان کې داسې څه خوبي ده چې د پی ډی ایم سیاسي جماعتونو اوسه پورې عمران خان لا شکست ورنک پتو شاهانه کیس کې د عمران خان وکیل د الیکشن کمیشن چې کم غواو هغه لا جواب ک پاره چې کم پیشپ شوی دی هغه به تاسو ته مخ एकदम ز مریم نواز خپل لیډر نه وایم دا چا ویلی دی په نون لیگ کې کولو بغاوت شروع شو دا ټول خبرې په دې نی ویډیو کې تاسو ته مخ एकदम خدای نه مخ کې تاسو ټول مرګرو ته دا ریکوست چې دا ویډیو مخ کې ملګرو سره لازمن شریک کې او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کې لاول راځو چې عمران خان کې اخر داسې څه خوبي ده چې د پی ډی ایم ټولو سیاسي جماعتونو اوسه پورې عمران خان لا شکست ور نکړې شو دا تصویر تاسو ته په سکرین باندې ښکاری دا تصویر تاسو وګورئ دا یو داسې کس تصویر دی چې په هغه باندې د 200 نه زیات مقدمات دي او په هغه کې یو د قتل مقدمه هم شامل ده خو بیا هم د دې کس په مخ باندې تاسو به نه څه یره ووینئ او نه به څه خوف ووینئ او دا عمده خوبي ده د عمران خان چې د هغې د وجې نه اوسه پورې لا د پی ډی ایم سیاسي جماعتونو عمران خان لا شکست نه دی ورکړی او د دوی اصل کې مقصد دا چې موږ به عمران خان باندې ډیر زیات کیسونه جوړ کړو د هغې نه پس په عمران خان ویریږي او بهر ملک ته به لاړ شي او بیا به موږ پاکستاني قوم ته ووایو چې تاسو چاته بهادر وې نو هغه لاړه د پاکستان نه وتښتېده خو چونکې عمران خان داسې ونه کړل او د دوی چې کوم ټول پلانینګ و نو هغه ناکامه کړ نن سپریم کورټ عمران خان لا یو ډیر غټ ریلیف ورکو او عمران خان چې کوم کوټه کې پاغه باندې د قتل مقدمه ده نه پاغه کې د عمران خان ضمانت چې دی هغه 9 اگست پورې منظور کو او پولیسو ته دا وی چې 9 اگست پورې به تاسو عمران خان په دې مقدمه کې نه گرفتاروي او د بلوچستان حکومت چې کوم استدعا سپریم کورټ ته کړې و هغه استدعا سپریم کورټ مسترد کړه او چې کوم د بلوچستان سرکاري وکیل دی هغه سپریم کورټ ته دا وی چې تاسو عمران خان ته دا حکم ورکړي چې هغه جی ټي مخه ته پیشي او شامل تفتیش خو سپریم کورټ پاغه باندې د بلوچستان چې کوم وکیل دی هغه ته دا وی چې کومه جی ټي جوړه شوې ده هغه الریډي چیلنج ده نه بیا موږ څنګه عمران خان ته دا حکم ورکو چې هغه جی ټي مخه ته پیشي نه په هغه باندې سپریم کورټ چې دی د بلوچستان چې کوم سرکاري وکیل دی هغه دا استدعا چې دا نه ده مسترد کړه په توشاهانه کیس کې چې کوم د عمران خان وکیل دی هغه د الیکشن کمیشن چې کوم گواه دی هغه بالکل لاجواب کو او د عمران خان چې کوم وکیل دی خواجه حارث هغه دا وی چې یاره آیا توشاهانه چې کوم تحایف دي د هغه جانچ پړتال چې دی ستا په موجودګۍ کې شوی دی نه گواه په دې باندې جواب ورکو چې نه د توشاهانه چې کوم تحایف دي د هغه چې کوم جانچ پړتال دی هغه زما په مخ کې نه دی شوی بیا وکیل ته دا تاسو کو چې آیا ته د توشاهانه چې کوم تحایف دي د هغې د جانچ پړتال کورو ماهر نه په هغې باندې وکیل دا ووی چې نه زه د دې ماهر نه یم بیا ورته وکیل دا ووی چې 2018-19 کې تا دا بیان ورکړی دی چې توشاهانه کم تحایف دي د هغې مالیت چې دی 160 میلیون دی نو آیا تا د دې جانچ پړتال چې دی نو هغه په چا باندې کړو چې ته دا وایې چې دا د دې دونه قیمت دی نو بیا ګواه دا ووی چې ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې توشاهانه حوالې سره خیس قسمه معاینت چې دی نه ما سره شوی دی او نه ما چا سره کړی دی نو اوس چې کوم حقیقت دی هغه ستاسو وړاندې دی چې دې کیس کې څه دي هېڅ هم پکې نشته خو چې کومه فیصله ده هغه به جج کوي او ګورو چې راتلونکي ټایم کې دې حوالې سره څه فیصله کیږي نن په عدالت کې دوه ناخوشګوارې واقعې هم مخې ته رالې یو دا چې عمران خان باندې چا بوتل راویسته کله چې هغه عدالت ته دننه کېده نو هغه ټایم کې عمران خان باندې د برې نه چا بوتل راویستو خو عمران خان په هغې کې چې دی په بوتل نه بچ شو خو دې ډېر سوالات چې دي هغه هم پیدا کړل یو سوال پکې دا دی چې آیا د دې بوتل په ځای باندې بل سو او هسې نه چې عمران خان ته څه نقصان رسولی آیا عمران خان ته دا یو خاموشه پیغام رسولو چې موږ تا سره څه کوو نو هغه کولی شو نو ډېر سوالات چې دي د دې نه پس چې دي هغه مخې ته راغلي دي بل یو د بول نیوز یو ریپورټر دی طیب بلوچ هغه عمران خان سره بدتمیزي کړې ده نو په هغې باندې اوس بول نیوز ایکشن اخیستی دی هغه ریپورټر چې دی هغه د چینل نه سسپینډ کړ نوکرۍ نه اوښ او هغه ته شوکاز نوټس جاری کړی دی بل اړخ زه مریم نواز ته خپل لیډر نه ویم دا چا ویلی دي او نون لیگ کې چې دی نه کوله او بغاوت شروع شوی دی دا خبره سابقه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کړې ده او هغه دا وویل چې زه مریم نواز ته خپل لیډر نه ویم او کوچرې او نواز شریف چې دی هغه زما لیډر دی او کوچرې راتلونکي ټیم کې د پارټۍ چې کوم قیادت دی هغه مریم نواز ته حواله شو نو زه به د سیاست نه کناره کشي اختیار کم زه به سیاست پرېږدم البته د نون لیگ چې څومره هم کسان دي رهنماګان دي یا آل شریف دي هغه مریم نواز مخې ته هغې سره ټیټ کړی وي خو شاهد خاقان عباسی دا وویل که چېرې قیادت هغې ته راتلونکي ټایم کې میلاو شو نو زه به دا سیاست پرېږدم خو هغې ته زه خپل لیډر نه ویم او بل هغه دا وویل چې یاره ټیکسس دا حکومت لګوي
خو دوی دا وایي چې موږ به قرض ختم کړو، خو دا صرف او صرف وخت چې دی نه ضایع کوي او زموږ چې کومه بېوقوفي ده نه هغه زموږ مخې ته رکاوټ جوړیږي او نیب چې دی نه هغه به بندول پکار وي، ځکه چې نیب صرف او صرف د سیاسي مقاصدو دپاره استعمالیږي. اگر چې د موجوده ټیم کې نیب ډېر زیات اکټیو دی د عمران خان خلاف، خو دوی په هغې باندې خبرې نه کوي او کم چې د دوی کیسونو خو الریډي بس ختم دي، خو اوس دوی دا وایي چې یاره نیب صرف او صرف شاهد حقان عباسي دا وینا ده چې نیب د سیاسي مقاصدو دپاره استعمالیږي، خو په هغې باندې خبره نه کوي چې موجوده ټیم کې نیب د عمران خان خلاف استعمالیږي. ګورو چې راتلونکي ټیم کې څومره هم اپډیټس وي او په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازماً شریکه کړئ او تاسو خپله قیمتي رایه هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.